السلام علیکم مینوال، امید لرم چې تاسو به ټول جوړ به وئ. پېښور په سیټي کې په خواجه سارا صدام اروپي سویټي سره دغه شانتې ظلم او زیاتی شوی د پروګرام نه واپس راتلله او څلور کسانو ته په لار کې ورته ناست او په زبردستۍ ورسره دغه شانتې غلط کار وکړ. مینوالو ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم. زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې ګوره چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم، تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نه وي چینل هم نوی سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. پاکې او ساده ټلۍ نشان ووهه چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسېږي. مینهوالو په پېښور کې د وست او دغه شانتې خواجه سارا سره ظلم او زیاتی کېږي. خلک ورته د شپې کیني، دوی سټم کې د پروګرام نه واپس راځي نو دوی سره حتما په لار کې غلط کار کېږي. خو تېره شپه چې څنګه په پېښور په کیپټن سیټي ښار کې چې دغه شانتې خواجه سارا چې خواجه سارا صدام اروپي سویټي چې د پروګرام نه واپس راتللو او څلور کسانو ته په لار کې ورته ناست وو. څلورو کسانو د تمانچو په زور باندې دغه سویټي خواجه سارا سره په زبردستۍ باندې اول غلط کار کړی. بیا یې ترنه لس کم 1,00,000 روپۍ یعنې 90,000 روپۍ ترنه اخیستې دي. د هغې نه بعد یې ترنه بیا اخته کټ کړي دي، دومره ظلم او زیاتی کړی دی ورسره. دغه خواجه سارا د هغې نه بعد بیا کیپټن سیټي پولیسو ته شکایت ورکړی دی. د کیپټن سیټي پولیس 2 غنټو کې دننه دغه کاروایي کړې او دغه څلور وانه ملزمان یې ګرفتار کړي دي. عزتمنو، موږ د دې ویډیو مقصد دا چې د دې ملزمانو ته د یوه سزا ورکړل شي، ځکه چې دغه شانتې بار خواجه سارا باندې دغه شانتې ظلم او زیاتی کېږي. دا په پیلنی ځل ده چې دلته خواجه سارا او ملزمان ګرفتار کړل شول او دغه خواجه سارا ته د انصاف میلاو شي. مینوالو، زموږ د سره نننۍ معلومات ته د دې پورې د نوي معلومات لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ. ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسېږي.